په محرم الحرام کې یو ورځ د چې هغه ته د عاشوري ورځ ویل کیږي. څنګه چې د عاشوري په ورځ باندې د روزې نیولو ډېر زیات فضایل راغلي دي احادیثو کې. دغه شانتي د عاشوري په ورځ باندې یو بل حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی، من اوسع علی عیاله واهله یوم عاشورا، چې په خپل اهل او عیال باندې د کور په خلکو باندې په خوراک کې پراخي وکړه او هغه په د عاشوري په ورځ باندې لخه خوراک راوړو، د عام ورځو د معمول مطابق ښه خوراک راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اوسع الله علیه سائر سنه، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الله رب العزت په دې باندې پوره کال وسعت او فراخي کوشش وکړو ان شاء الله چې د عاشوري په ورځ باندې یو سړی کمزور دی او مالدار دی که هر څنګه دی، هغه له پکار ده چې کم از کم څومره د هغه د وس مطابق وي چې د عاشوري په ورځ باندې موږ تاسو په خپل کور په خلکو باندې اهل او عیال زموږ چې څومره ماتحت خلک دي هغوی سره د پراخۍ معامله وکړو په رزق کې او هغه د خوراک سکاک کې لږ پراخي وکړو. نو الله رب العزت د ذات نه امید دی چې پوره کال به ان شاء الله الله په موږ تاسو باندې پراخي کوي.